د کبر پتللو مټې والو خپې جختې جختې کې ښودلو مسلمان ته سپک کتل او ځان لوی حسابول دا په شریعت کې ډېره لویه ګناه ده. حضرت ابو دجانه رضی الله عنه په یو جهاد کې مټې والی او روانو او داسې چالې کو لکه داسې بل ته کمزور او ځان داسې لوی حسابول او کافرانو ته ځان خو چې ګورې زه دومره طاقتمن یم او زه پهلوان یم. اوس خو جنګونه بل شان دي، اوس خو د ګولۍ جنګ دی، پټ به ناست دی، رکوټې ماشوم هم پر چاډزو کې لوی سړی راغورځوي. هغه خو د بادرۍ جنګ و، هغه د کبډۍ جنګ و، هغه د پهلوانۍ جنګ و. چې کوم به کمزور و هغه به توره نه شوه چلولی، چې کوم به طاقتور و او پهلوان به هغه به توره چلوله. نو دا حضرت ابو دجانه رضی الله عنه هغه چال داسې کوي چې دشمن باندې خپل روب ورچوي، مټې وي او خپې نږدې نږدې ږدي او ځان لقوي چې رسول الله مبارک ورته نظر شو نو مسکی شو. وی دا چال د خدای ډېر بدي شي خو په دې میدان کې بدي نه شي، دلته خوښ دی. د کافر په مقابله کې که ته مټې ووایې او هغه ته خپل روب وښیې، او د کافر په مقابله کې ته جوخ ځای او هغه ته وایې چې ګورې ته د ما د یو لاس د طاقت هم نه، نو دا خیر دی. او دې نه بغیر دغه چال رسول الله مبارک فرمایي د خدای ډېر بدي شي، د الله نه دی خوښ. کم کمال چې په خپله تواضع انکسار وجه ځای کې دی او په دې څومره الله خوشحالیږي، نو په سر اوچتولو د هغې نه زیات خفه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې د مدینې شریفې ته هجرت وکړ، د مدینې خلک دړادر د پیغمبر علیه السلام ملګري کېدل او ایمان یې قبلو. دا هغه وخت و چې عبدالله ابن ابی د زړه نه خو تر اخره پورې کافر و، خو په خولې املا د مسلمان شوی نو. وروسته بیا منافق شو، وروسته بیا په خولې کلمه وی، په خولې د پیغمبر علیه السلام ملګري ځان حسابو او دړه نه خو کافر. خو دغه وخت کې لا د خولې مسلمان هم نو. یو صحابي دی د خزرج قبیلې سردار دی، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه. نو حضور پاک د هغه تپوس لته پیغمبر علیه السلام له خدای ډېره عجز طبیعت ورکړی، هغه به د هر چا تپوس کاو. د یهودیانو تپوس ته به ته بیمار پورسیله، د یو کمزوري مسلمان تپوس پیم کاو. دا پکې نه و چې دا مالدار دی او دا غریب دی، د مالدار او د غریب دا فرق پکې نو. یو ځل یو یهودي ماشوم نا جوړو رکوټې او حضور پاک مبارک هغه له تپوس ته ورغی. داسې ماشوم نو چې هغه نابالغ او بالغ و، هغه هلک خو مونږ خو نن سبا چې عمر یې کم وي مونږ ماشوم ورته وایو، نه بو بالغ نابالغ نو، بالغ و خو رکوټ یې کشر و. رسول الله مبارک د مدینې په کوڅو کې کله کله لیده د هلک یې هسې اړه ته پروتی و، ښه هلک و. پیغمبر علیه السلام سره به کله کیم ناسته، خبرې به یې بونېدې. نو یو ځل یې تپوس کړو دلته هغه د یهودي هغه ماشوم بچی نه ښکاري څو ورځو نه، چا ورته ویل صاحبه خو ناجوړه دی. وي زه تپوس یې وکړم د دشمن د بچي تپوس له، دشمن له تپوس له. نو چې ورغې نا په کټ کې پروت و او پلار ورسره و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به هر دی د ایمان دعوت چلو، د هغه کار خو هم دقه و. یا ماشوم سره چې څنګه پیغمبر علیه السلام کېناست، نو حضور پاک ورته هغه ته پته ولګېده نبي علیه السلام ته چې دا بچی مري، اخیري واقع ورته بچی کلمه شهادت یې ورته پیش کوي، دا ووایه. کلمه شهادت مقصد څه دی؟ الله یو د شریک نه لري، په هیڅ حیثیت خدای له شریک نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله برگزیده پیغمبر. بس دا د کلمه شهادت مقصد.
نو حضور پاک وته کلمه پیش کړه ای بچی دا کلمه وایا نو هغه هلک پلار ته وکتل پلار یې ورسره ناست و چې بابا څوک نو پلار خو یې و یهودي خو د یهودیانو ته پته وه چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی دې ته پته وخه قرآن وی الله وی په قرآن شریف کې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دې ته پیغمبر علیه السلام داسې معلوم دی سوچه پیغمبر لکه بچی چې چاته معلوم چې دا زما زوی دی بچی کې د چا شک نه کې دا زما نه دی نو چې بچی ورته څنګه معلوم دی دقسې ورته دا معلوم دی چې دا د آخر زمانې پیغمبر دی بلکې عبدالله ابن سلام دا یهودي مسلمان شوی دی نو چاته تاسو کو وستاسو متعلق په قرآن شریف کې داسې راغلي دي چې تاسو دا پیغمبر داسې پیژنئ لکه د زوی په شان هغه ورته وی نه د زوی نه زیاتې پیژنو وی په زوی کې لا کله زموږ شک پیدا شي هسې نه چې زموږ ښځې چې ته ګناه کړې موږ ته نه یو خبر او دا بچی زمانه نی پیدا د بل چا نه پیدا وی په بچی کې هم دا شک کیدی شي او په حضور پاک کې هم دا شک نشته زمون کلک یقین دی زمون په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفتونه راغلي دي دا هم په ده کې دی دا مونږ ته معلوم دی او قرآن شریف کې الله فرمایي وقانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به دی به مخکې د یهودیان په مدینه کې اوسېدل نو چې د مدینې د خلکو سره به جنګ جګړه جوړه شوه نو د یهودیانو به ورته وی د آخر زمانې پیغمبر را روان دی او چې راشي که خیري بنګ په ورسره ملګري کېږو هغه له به خدای طاقت او غلبه ورکوي او تاسو به وجنو پرېږدوم نه او بعضې علما دا معنا کوي یستفتحون چې یا خدایا د آخر زمانې د پیغمبر په وسیله او په برکت مونږ له په دې کافرانو ګټه راکړي دا به وي فلما جاءهم ما عرفو الله وی چې هغه پیغمبر دوی ته راغی او هغه چې دوی پیژنده چې دا اخیری پیغمبر دی ورښتونی دی نو کفرو به وی نه من کفر یې پرې وکړ نو یهودیانو ته پته وه خو دې ظالمانو هغه خپل عصبیت ټینګ کړي نو ماشوم پلار ته وکتل هغه هلک چې ما ته خو دې وی کلمه ووایه بابا څه چل وکړم هسې ورته وکتل په خولې یې ترې تپوس ونه کړ نو پلار یې پیش و نو پلار ورته وی بچې اطیع ابوالقاسم وی دا ابوالقاسم د پیغمبر علیه السلام کنیه وه عرب اوس هم دا نومونه اخلي د یو نوم کنیه ورته وي په عربۍ کې وی اطیع ابوالقاسم وی بچې د ابوالقاسم د حضور پاک خبره ومنه اپلار ورته نو هغه ماشوم یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بس دا کلمه شهادت ماشوم وي او دا کلمه شهادت نه لږ غوندې ساعت پس هغه ماشوم وفاتم شو نو حضور پاک او فرمایل وی خدای له حمد دی هغه ذات له چې دا بچی د جهنم د اور نه بچ کړي څومره غټه فایده میلاو شوه که دا پیغمبر علیه السلام نه وی ورغلی او دا هلک مړ وی خو بالغ و خو کشر نو کم خوا به ته ټول عمر به په دوزخ کې پروت و نو د حضور پاک د ورتلو څونه فایده حاصله شوه اوس هم چې څوک بیمار او ته تپوس وکړي او تا سره روانه مې او ته تپوس ته ورشي نو له دې والا وګټه او یا لکه زما تپوس وکړه پلان کې خوشحاله شي په هغې او ستا ډېر بدې په هغې باندې یېرېږي او ختم شي باید سړی خو دړه نه سخت دي خو ډېر خلک په تپوس پوښتنه خوشحالېږي او پخوا به زموږ قانون دا چې خلکو به معمولي م څوک ناجوړه شو نو یو بل تپوسونو له به تلل اوس دا رواجونه وختونه کم دي خلکو سره هر سړی سار نه ماښامه پورې د دنیا په پیسو پسې په منډه ترنه دی تپوس پوښتنه او که څوک یې کوي هم نو په بدل یې کوي هلکه وایي پلان کې ناجوړی تپوس تی نه دی وایي ولې زما یې کړی اوسه د پلان کې پلار ناجوړی تپوس یې نه کوې ولې زما یې کړی زما د پلار تپوس یې کړی اوسه نو زمونږ هغه عبادتونه هم نن د بدلو په توره ختم شوي بدل چې دا دې وایي چې زما یې کړی زما یې نه دی کړی نو دا خو تا د خدای دپاره کار ونه کړ او ورونو یاد وساتئ په
په ترمذي شریف کې حدیث دی چې څوک د الله د رضا دپاره د یو مسلمان پوښتنې له لاړ شي او تپوس ته یې لاړ شي نو چې د کوره ووته او تر کوره پورې لا نی راغلی نو په دې ټوله لار او په راتلو کې 80,000 فرشتې د ده دپاره د خدای په دربار کې د بخښنې دواګانې کوي. څومره لوی ثواب دی پکې چې اوته نو د 80,000 فرشتې. هلکه مونږ وایو هلکه پلان کې مولوي صاحب له لاړ شه ښه سړی د دوا به راته وکړي، هلکه پلان کې پیر صاحب له لاړ شه ښه سړی د دوا به راته وکړي، هلکه دا سپین ږیرې د دوا ته وغواړه دوی قبلیږي. نو بیا هم پکې شک شته خو فرشتې هغه مخلوق دی چې بالکل پاکي دي د هغې دوا به څنګه نه قبلیږي؟ د فرشتو نه دوا واله. د دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې څوک صورت فاتحه وایي او اخره کې دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وی آمین وایه. ولې؟ وی دې وخت کې فرشتې آمین وایي. نو د فرشتو سره چې ستا دوا شریکه شي د هغې د دوا په برکت به خدای پاک ستا دوا هم قبوله کړي. ور پته ولګېده که نه چې یو خو فرشتې انسان له دعاګانې کوي او د فرشتو سره چې ستا دوا شریکه شي د هغه امین سره ستا امین شریک شو نو خدای به دوا قبوله کړي. نو فرشتې پاک مخلوق دی، ګناه ترې نه کېږي. موږ نه ګناه کېږي د فرشتو نه پوټینی ګناه کېږي او نه لوی ګناه ترې کېږي. نو چې ته روان شي د فرشتو او یا د فرشتې دعاګانې دله شروع کړي تر څو چې کور ته نه راغلې څومره لوی ثواب شو پکې. وی دا مې کړی استاد یې نی کړی نیکبخته ورشه انسان دې جوړ شوی بنې د دین کار به د دنیا کار به. اوس موږ نشو تپوسونو ته جوړېدی علم کېږي چې لاړ شو هلته درسونه دي درس وکړو که تپوسو چې خبر شو نو په درس کې دوا ورته وکړو چې خدای پاک دې جوړ کړي. خو دا چل تاسو مه کوئ ښه که څوک دې تپوس کوي که نه کوي ورځه د خدای دپاره یې تپوس کوه. یوه واوره. دویم چې د مریض پوښتنه کې نو فرشته څه وایي؟ وی طب ته ډېر ښه کار دی وکړه و طواب ممشاکه. وی دا تلل دې ډېر ښه دي ډېر ښه کار دی وکړه تلل دې ډېر ښه دي. وتبوأت مقعدك من الجنه او ځان در جنت کې د ناستې ځای پیدا کړه. ګوره څومره ښکلې خبره. او بل ځای کې رسول الله مبارک فرمایي وایي چې څوک مریض سره کینی دا چې کم وخت کې دی د مریض سره ناست دی نو دې وخت کې دی په جنت کې وي ناست دی دا ناست دی په جنت کې دی فی خرفة الجنه فی ثمار الجنه حدیثو کې راځي. نو علما خو د هغې باندې طالبان پوهېږي معنو کې یو دوه درې معنې یې مونږ کوو او درې خو یو تاسو دپاره اسانه معنا وکړم که د مریض پوښتنې له لاړې ولته مړ شي نو نیغ په نیغه به جنت ته ځي جنت کې ناست دی. نو د مریض د پوښتنې ډېر لوی ثواب دی او سنت دی ښه په دې نیت دی. او بیا چې لاړ شي نو د مریض په تندي لاس هم ایږدی دا سنت دی رسول الله مبارک د مریض په تندي لاس ایښودی دی یا ولا په لاس لاس ایښودی دی په تندي یا په لاس باندې په دې مریض خوشحاله شي چې ما نه کرکه نه کوي دا زما په لاس یې لاس کېښود او زما په تندي باندې لاس کېښود په دې خوشحالېږي. او بیا ورته ښه خبرې وکړه. رسول الله مبارک فرمایي که ته دې مریض ته ښې خبرې وکړې نو ستا په خبرو نه جوړېږي. الله چې ولې څه مقرر کړی د ابۍ خو دې پې خوشحاله شي نو ښې خبرې وکړه چې که خیر یې مړه ټیک به شي هسې دې وار خطا کړی دی پلان کې هم دقسې نه جوړو او خدای پاک ښه کړ. او دې وخت کې چې ته کومې خبرې کوې فرشتې پې امین وایي. څومره فایدې دي څومره ګټې دي چې دې وخت کې ته کومې خبرې کوې فرشتې امین وایي. ته مړه ټیک به شي خدای به دې ښه کړي الله دې جوړ کا وی دعا والا وکړه نفسوا له فی اجله او دا ووایه چې مړه ټیک به شي. داسې پلان کې نه جوړه که نه هغه ټیک نه شو او دا خو څه خبره نه. او چې ته ورشې تپوس ته او داسې ورته نیغ نیغ وګوره پوزه رې کږه ده پوزه کږه ده مړه به د خدای نه بخښنه غواړه مرګ په نیټه دی. نو چې دا دې ورته ووایي که نه
نو که بشیر جان نمرې نو به خرېږي هلته به مړ شي وبه خرېږي مړ به شي چې ګنې رښتیا زبرم مړی خیر دې فکر مه کوه دقسې زما هم د ترې او زوی و بس کې دی کې مړ شو شهید به شي که دا خبرې ونه کې ګوره بعضې قمقل ډاکټرې وي چې مریض وله بوتې نو 3 ورځې پس به مرې هلکه ستا پلار د آخرت کتاب راوړی دی ورسره پروت دی خبیثه که تا لوح محفوظ ته کتلي ته خو د خپلې تجربې خبرې کې د تجربې خبره دی وکړه نو په تجربو خبرې مریض او مرګ او ژوند د الله په اختیار کې نو د تجربو خبرې د مریض مخکې قمقل ډاکټر د مریض مخکې ووایي په داسې طریقې وارث ته ووایه چې یاره د خیال ساتئ و زمونږ په کتابونو کې علاج نشته بس داسې یو ښه خبره ده هغه ته باباجي الله به دې ښه کړي غم مه کوه داسې خبرې ورته کوه نو بعضې مریض ډاکټر له روغ دی خو چې واپس راځي نو د بل په شا راځي ولې هغه قمقل ډاکټر ورته داسې خبرې وکړي نو مریض ته به ډاکټر هم داسې نه وایي او ته به هم ورته داسې نه وایي نفسو له فی اجله داسې خبرې وکړې چې هغه پې خوشحاله شي وی ستا په خبرو دی جوړېږي نه فرشتې پې امین وایي کیدای شي خدای جوړ کړي او ستا په خبرو د نیټه نه زیاتې کېږي خدای د زړه به پې خوشحاله شي د مریض په آدابو کې یو ادب درته بل هم وی دا مسلې زده کړې بل ادب دا دی چې دم هم پې اچولی شي که دم دې زده پې واچوه رسول الله مبارک به مریض له لاړ نو دم به پې واچوه او بعضې مریضانو سره یې داسې هم کړي دي چې ګوته مبارک یې په خوله کې وانلې ده او بیا د مدینې په ځمکه راښکلې ده او بیا هغه د مریض په تندي راښکلې ده بسم الله د خدای په نوم دې دمو تربتو ارضنا زمونږ د ځمکې خاوره بریقت بعضنا زما د خولې د لاړې سره مبارک لیشفی سقیمنا یا لیشفا سقیمنا چې زما دا مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای پاک وقیلا مدینه خوره خو بل شان خوره ده او د حضور پاک لاړه مبارکه خو بل شان مبارکه لاړه ده نو داسې هم کولی شي جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک ته وایي وی بیماری وی او وی دم دې کم وی او دم مې کم ای بسم الله ارقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک وی دا الله په نوم دې دموم د هرې بیمارۍ نه دې دموم شفا به الله درکوي دا دمونه هم ثابت دی او دم سره په مریض لاړې توکل هم ثابت دی دا نری نری لاړه چې په مریض توکې دا هم په شریعت کې ثابت دی شته او که ته په دې یارېدلې چې زما نه ورته نظر لګېدلی دی بعضې سړي نظر د خړه نه لګي داسې سپکه خبره نه ده که ته په دې پوه شي چې دا خو ما د نظره کړی زما نظر لګېدلی دی نو د هغې دپاره